قرآن مجید دا داسې یو عظیم کتاب دی چې د هر آیات د دې یو خپل مقصد دی، د دې یو خپل فضیلت دی، یو خپل برکت دی. آیت الکرسی دا داسې یو عظیم آیات دی په قرآن مجید کې چې کله سړی دا آیات سحر ووایي الله رب العزت یې ټوټل ورځ کې د دې حفاظت کوي. که دا کس دا آیت الکرسی را ماخستن نه وای سحر پورې الله رب العزت د دې کس حفاظت کوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زکات باندې مشر کا د دې ډیوټي ته ولاړو، ډیوټي کوله خپل یو کسراله فریاد وکړو خلیک ولا د زکات د کم مال چور دینه لګي سپټکله. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا کس ولید ورلیبسی وې د الله بنده د زکات پټه هغه ته ډیر زیات فریادونه وکړه چې بچی مې دي نهر دي تکلیف تی راته دا دي هغه دي ایسته پرېخوس. چې کله د ابو هريره سي بلاړې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه وکړه کا کس چې راغلی او تا هغه څه وکړه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تو فرمایلی رسول الله خلیا کوله ما ونی نو ډیر زیات فریاد وکړو نو ما یې سپرېخوس. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي دا بنن بیا راځي پرونه خو خلا کړی و دا خو بیا راځي. ابو هريره سب کیناس ځکه هغه خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خبره باندې کلک یقینو کلک عقیده او کلک یقین وو. نو کیناس ډیوټي کوله چې دا کس پرن خامخ راځي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې دا راځي. نو جناسو کس بیا را لې به غنم دغه رنګ څه شیر زکات او غیره واغسته غلیک لوله به ابو هريره سي بیا ونی وې د الله بنده پرون دی خلا کوله ما پرې حسینن بیا را لې بیا ته وچړل فریاد یې وکړو وای نن مې پرې د بیا بند راځم. بیا چې لاړې زلې په درد وکړو بیا لاړې بیا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مو فرمایله کسرې څه وکړه. نو ابو هريره صاحب ته فرمایي یا رسول الله بیا ډېر زیات فریادونه وکړه بیا مې پرېښوس. بیا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دا به نن بیا راځي. دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل دا لاړې کېناست وایي نن به دې خامخا کېرو. نو هغه کس رالی بیا غلا کوله. نو چې کله ابو هريره صاحب ونیو وایي ستا نن درېیم پیره ده بیا دې نه پرېږدم ته دروغ وایې ستا اولاد ستا دغه رنګې حاجت دې نشته او ته غلا کې. هغه کس ته وایي ما پرېږده زه به ته یو آیات در وښیم، زه به ته یو صورت در وښیم، ما پرېږده زه به تا له یو تحفه درکړمه. هغه وایي صحیح ده څه تحفه ده ځکه صحابه خو دنیا به پرېښوستله ډېر څه به ورته میلاوېدل هغه به پرېښوستل آخرت له به یې ترجیح ورکوله. نو هغه ته وایي ما ته زه وښیه راته وایي ستا په کې دنیا خیر هم دی او د آخرت خیر هم دې کې دی. نو ابو هريره صاحب ته وفرمایي زه راویښه راته پرې به دیدم. هغه کس ته وفرمایل وایي آیت الکرسي وایه دا داسې یو عظیم صورت ده او داسې یو عظیم آیات دی چې الله رب العزت دا آیات چې کله نازراو نو دا د دې امت خاصیت دی چې بل چا دا آیات چا نه ورکړي. الله بل امت له دا آیات نه ورکړي صرف دې امت له ورکړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله چې خوا راغی ابو هريره صاحب وفرمایل تاسو وکړه. نو ابو هريره صاحب فرمایي یا رسول الله دغه شان راته وی چې یو تحفه بل درکما یو آیات په تدروان چې سب کې دنیا او آخرت دواړو خیر دی. وای آیت الکرسی را درو خودله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي اے ابو هريره ته پته شته تاسو کو وای دغه شیطانو چې درې ورځې تنه خلاق وردا شیطانو خدا آیات چې در خودله دی صحیح ویلي دي دروغ نه دی ویلي دی صحیح ویلي دي او دا درې ورځې چې تنه خلاق ورته چې زما حاجت ته ضرورت مې دي دروغ ویلي دي. آیت الکرسی د دې عظیم آیات